أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زمونږ موضوع ده چې هغه کوم وجوهاتو چې د هغې په بنیاد باندې د قریشو د مکې دشمنان اسلام یا د کفریا یا د بت پرستو خلکو د پیغمبر علیه السلام تحریک، د صحابو دا تحریک او د دین اسلام دا تحریک دومره سنجیده اخیستی او د دې نه دونه خوفزده شوي. حالانکه چې موږ وګورو نو په دغه ټایم کې چې کله د قریشو بین الاقوامي پلیټ فارم استعمالو د اسلام او د مسلمانانو د رسول الله خلاف یا په علاقائی او قومي سطح باندې د مکې په سطح باندې دوی د مسلمانانو خلاف جدوجهد او تحریک شروع کو او مخالفت شروع کو او دومره مشورې او سلاګانې شروع کولې، نو هغه کوم وجوهاتو حالانکه په دغه ټایم کې د پیغمبر علیه السلام ژوند ته موږ وګورو، د صحابو ژوند ته موږ وګورو، نو دا په انتهایی کم تعداد کې دومره تعداد کې نو چې د دوی نه څو خوفزده شوي وي. معاشي میدان کې دا هغه دومره مضبوط خلک نه وو چې د دوی نه خلک یریدلی وي چې دوی به زموږ نه معاش قبضه کړي، نه د دوی سره عسکري طاقت و چې د دوی نه د دنیا قومونه یا د قریش خوفزده شوي وي. نو داسې هغه کوم وجه وه چې دغه یو څو کسانو نه د پیغمبر علیه السلام او یو څو د هغه ملګرو نه دا قریش یا د دغه وخت سامراجي طاقت په یره کې راغلی. حالانکه نن موږ ګورو چې په دنیا کې د مسلمانانو تعداد په کروڑونو کې دی، تقریبا 50 اسلامي ریاستونه دي، خو سامراجي طاقت د دوی نه نه یریږي، کفریه طاقت، مشرکانه طاقت، بت پرست طاقت یا د دشمن اسلام طاقت د دې مسلمانانو نه په یره کې نه راځي او د پیغمبر علیه السلام او دغه د چن ملګرو نه د هغې وخت کفریه او سامراجي طاقت په خوب کې راغلی او په یره کې راغلی او د دوی خلاف جدوجهد شروع کړی او د دوی تحریک سنجیده اخیستی. نو چې موږ د پیغمبر علیه السلام ژوند وګورو، د قرآن تعلیمات وګورو، احادیث نبوي صلی الله علیه و آله وسلم وګورو او د دین اسلام تعلیمات وګورو، نو د هغې نه موږ ته یو څو خبرې څرګندېږي او واضحه کېږي او مخې ته راځي چې کله دغه خبرې په یو فرد کې پیدا شي یا دغه خبرې په یو تحریک کې پیدا شي، د دغه فرد یا د دغه تحریک یا د دغه ګروپ نه یا د دغه ګروه نه یا د دغه ټولګي نه بیا خلک په یره کې راځي او د هغه نه دشمن اسلام طاقتونه یریږي. په دغه کې چې لومبنۍ کومه خبره راځي مخې ته، نو هغه دا ده د پیغمبر علیه السلام ژوند یا د صحابو د دې ژوند نه چې څرګندېږي چې ته په کردار حوالې سره مضبوط وي، چې ستا په کردار باندې څوک شک نشي کولی، خبره نشي کولی، ستا په فکر باندې څوک شک نشي کولی، خبره نشي کولی، او ستا په خبرو څوک شک نشي کولی یا په خبره او اعتراض نشي کولی. لکه موږ د پیغمبر علیه السلام یا د صحابو کردار ته وګورو، نو چا دوی ته دروغجن نه دی ویلي، چا دوی ته خیانتګر نه دی ویلي، چا دوی ته فحاش او بد کردار نه دی ویلي، چا دوی ته لالچیان نه دی ویلي، بلکې د دوی په کردار باندې چا اعتراض نه دی کړی، د دوی په خبرو چا اعتراض نه دی کړی، د دوی په معاملاتو چا اعتراض نه دی کړی. قریشو ته ګوره پیغمبر علیه السلام د مرګ کوشش کوي خو خپل امانتونه د رسول الله سره کیدي، ځکه چې دی ورته په دغه معاشره کې امین او امانتدار ښکارېدو. نو نمبر 1 خبره دا ده چې کله سړی د دین اسلام دپاره پاڅي چې د تحریک مضبوط وي، د په تحریک څوک اعتراض نه کوي، د په خبرو څوک اعتراض نه کوي، د په معاملاتو څوک اعتراض نه کوي، یا د ملګرو په کردار په معاملاتو څوک اعتراض نه کوي، د کردار حوالې سره دا خلک مضبوط وي. دویم چې موږ پیغمبر علیه السلام ژوند ته ګورو، د دوی فکر یو، د دوی عقیده، د دوی سوچ یکسو. پیغمبر علیه السلام یا صحابه هغه فکر، سوچ او عقیده په اسلام داسې مضبوطه وه چې د قریشو لالچ یعنی د پیسو لالچ، د عهدې منصب لالچ دوی د خپل فکر نه واپس کولی نشو، په دې کې ګډوډولی نشو. د قریشو ظلمونو، د قریشو وهلو ټکولو، د قریشو نقصاناتو دا مسلمانان یا رسول الله د خپل مقصد او د منزل او د سوچ نه نشو اړولی. نو دویم خبره یو کس لا یا یو اسلامي مذهبي تحریک لا دا پکار ده چې دوی په خپل فکر باندې یکسو وي، دوی په خپل عقیده باندې یکسو وي، د دنیا د عهدې او د منصب، د دنیا د دولت، د دنیا د شهرت، د دنیا په غرض دوی څوک په لالچ باندې د خپل فکر او سوچ او د منزل او د مقصد نه نشي اړولی، یا د دنیا په وخلو ټکولو، د دنیا په تریټس، د دنیا په روب داب باندې دا خلک د خپل منزل نه څوک نشي اړولی.
نو دویم نمبر د یو تحریک دپاره یا د یو فکر دپاره یا د یو سړي دپاره دا ضروري خبره ده د یو فرد دپاره چې د دې په خپل فکر، په خپل سوچ او په خپل عقیده کې یکسو وي، د دنیا لالچ یا د دنیا عروب د خپل فکر او د خپل منزل او د مقصد نه اړولی نشي. درېمه خبره کومه چې ډیره قابل غور ده، کوم چې تحقیق طلب ده او کوم وینا کول چې ډیر سخت او ګران کار دی، هغه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند نه موږ زده کوو چې په دغه ټایم کې رسول الله یا د رسول الله ملګرو صحابه کرامو د چا نوړې ته خوله نه وازوله، د چا پیسو ته خیرات او زکات او اسقاط ته، د چا خیراتونو ته جولې نه خوروله. نو دویم نمبر د یو تحریک دپاره یا د یو فرد دپاره یا د اسلام خدمت کوونکو دپاره دا ضروري خبره ده چې دی د هر چا نوړې ته خوله نه وازوي، دی د سوال پیسو ته جولې نه خورئ، ځکه چې کله ته د خیرات او د زکات او د اسقاط او د پردې د نظر و نیاز پیسو ته جولې خوله وازې، نو دغه خلکو ته د دین اسلام خدمت کول ګران وي. ځکه چې کله یو کس پردې نوړې وخوري، کو دغه نوړې د سودخور د کوره، دغه د حرام خور د کوره